بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو دا ویډیو د سره خامخا واورئ او ما له رایه راکړئ چې آیا زه ټیک یم او که په غلطه. ملګرو په امریکا کې چې کوم اور لګېدلی دی په هغې کې 150 ارب ډالر نقصان تقریبا وشو. 11 یا 12 مړي پکې ښیي چې دا مړه شوي دي او ډېر خلک بې کوره شول او لا بې کوره کېږي. په اور باندې لا کابو موندل شوی نه دی صحیح طریقې سره. خو د هغې په هکله یا د هغې په امریکا کې د اور لګېدو باندې مونږ مسلمانان دومره زیات خوشحالي مناوو چې د هغې څه حد نشته. زه دې ځای کې وایم چې په هوا کې مرغۍ سوځي، په ځمکه باندې جاندار سوځي، خو مونږ مسلمان به حیثیت قوم، به حیثیت مسلمان دا به مونږ خوشحالیږو. ولې چې د خدای په ځمکه باندې اور لګېدلی دی. مونږ په دې باندې سوچ نه کوو چې هلته هم د خدای ځمکه ده نو دلته هم د خدای ځمکه ده. که هغه کافر دی نو مونږ د په خپلې مسلمانۍ سوچ وکړو چې زمونږ څه حیثیت دی، مونږ کم کټګرۍ والا مسلمانان یو. آیا دکاندار په خپل حساب کتاب کې ملاوټ نه کوي؟ کاروباریان دروغ نه وایي؟ نور زه څه نه وایم چې کم خلک په ګناه کې او په دروغو کې، دروغ د ګناهونو جړ دی. آیا مونږ دروغ نه وایو؟ مونږ دومره ایک نمبر مسلمانان شو. مونږ له د الله د قهر نه یریدل پکار دی او دې حالاتو کې مونږ له الله ته توبه ایستل پکار دی. مونږ له په سجده پرېوتل پکار دی چې الله په مونږ خپل رحم وکړي، مونږ د داسې قسمه آفاتو نه وساتي. دا مونږ چې په ځان باندې کم قیامت جوړ کړی مونږ له دا کافي دی. یا الله ته د خپل غضب نه وساتي، نه چې مونږ په بل قوم باندې خوشحالي وکړو. خفه کېږو به نه، مونږ د ځان ته سوچ وکړو. کم انسان دی چې د بجلۍ اغلا نه کوي؟ کم سرکاري اهلکار دی چې خپله 100% ډیوټي ورکوي؟ او چې څوک 100% ورکوي نو کم مسلمان دی چې پې خوشحالي؟ هر یو اهلکار وایي مړه وي دی ډېر ظالم دی، ډېر سخت سړی دی. لہذا الله دې رحم وکړي، موږ دې الله د داسې قسمه آفات نه وساتي. توبه ایستل پکار دي، په چا باندې خوشحالېدل نه دي پکار. هغه هم انسانان دي، بې ګناه دي. په ځمکه چې کوم کیړې سوځي هغه هم بې ګناه سوځي. الله پې پوهېږي. بس الله دې رحم وکړي، مونږ له خوشحالېدل نه دي پکار. ډېره مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.